نو دا لومبنی حدیث الدعاء مخ العباده دې ته بیا غور و فکر وکړئ چې دعا ته عبادت په معنی د لغت کې دا غوښتلو ته راځي او غوښتنه یعنی مونږ په دې کې د الله جل جلاله نه طلب کوو غوښتنه کوو او دلته دعا ته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د عبادت هغه مغزونه چوړ دی نو دعا اصل عبادت دی ځکه چې دعا کې عاجزي ده او عاجزي د عبادت مقصد دی نو دې د وجې دعا ته د عبادت مغزونه چوړ ویل شوي دي او دې د وجې علما فرمایي د دعا ته د عبادت مغزونه چوړ د دوه وجوهاتو د وجې وي یو دا چې دې کې د الله تبارک وتعالی اطاعت راځي الله جل جلاله فرمایي ادعوني استجب لكم ما نه دعاګانې غواړئ زه ستاسو دعاګانې قبلوم نو د الله جل جلاله د حکم اطاعت راغو دویم دعا د عبادت مغزونه چوړ ځکه دی چې انسان کله غور و فکر وکړي نو دته دا واضح شي چې کامیابي او فلاح د الله تبارک وتعالی طرفه ده او چې کله دا دته واضح شي نو د غیر الله نه د هغه څومره خواهشات او غوښتنه ده او څومره طلب دی ختم شي او دی بیا الله تبارک وتعالی ته متوجه شي دې د وجې دا دعا د عبادت مغزونه چوړ دی ته ویلې شوي دي او د دعا علما فرمایي اکثر مون خلک دعاګانې غواړو بعضې خلک ویره زما دعاګانې نه قبلیږي دا غلطه خبره ده د دعا د قبولیت درې قسمه دي یو دعا دا ده چې مونږ کم څیز د الله نه غواړو الله تبارک وتعالی مونږ ته راکړي نو دا د دعا یو قسم شو ځکه چې دعا قبولیت بعینه چې کوم څیز تا غوښتی د الله تبارک وتعالی ته هغه درکو دویم د دعا قبولیت قسم دا دی چې مونږ د الله جل جلاله نه څه غواړو او الله تبارک وتعالی مونږ ته هغه څیز را نه کړي خو د هغې دعا د برکت الله تبارک وتعالی مونږ نه یو تکلیف لرې کړي یو سړی د الله نه مختلف انعامات غواړي چې پروردګار ما ته مال راکړي ما ته اولاد راکړي ما ته عزت راکړي ما ته فلانې څیز راکړي ډنګرې راکړي دا دعاګانې اوس الله تبارک وتعالی ته مال نه ورکوي خو کیدای شي د دې دعا قبولیت په دې الله تبارک وتعالی د باندې یو امتحان راوستو یو تکلیف راوستو او د دې دعا د وجې الله جل جلاله تکلیف دنه لرې کړی وي نو دا هم د قبولیت قسم دی دا دوه قسمه شو دریم د دعا د قبولیت قسم دا دی چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله چې دا څومره دعاګانې انسان کړي د دې یو بهترین نعمت بدله به درته الله تبارک وتعالی ورکوي دا پوره خزانه به وي چې په دنیا کې د څومره دعاګانې غوښتې دي او هغه نه دي قبولې شوي نو د هغې بدله به درته په آخرت کې ملاویږي نو دا دومره لوی اجر و ثواب به وي چې دا انسان به په ورځ د قیامت الله جل جلاله په دربار کې فرمایي ای پروردګاره کاش چې په دنیا کې د ما یو دعا هم نه قبلېدی ځکه د دې اجر و ثواب چې په آخرت کې کم دی هغه ډېر لوی دی ډېر زیات دی نو دې د وجې دا انسان به بیا هلته تمنا کوي چې کاش په دنیا کې زموږ دعاړو قبلېدی نه نو دې د وجې دعا د قبولیت دا درې قسمه دي دعا الله تبارک وتعالی یو اصل عبادت دی د الله جل جلاله طرف ته د انسان عاجزي ده او رجان دی نو ځکه الله جل جلاله نه دعاګانې غوښتل پکار دي